السلام علیکم زما مینوالو زما ملګرو په ما ګرانو پښتنو څنګه یې امید لرم چې تاسو به ښه زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری علي خان. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده علي خان تاسو له همیشه کوشش کوي چې د سعودي عرب په حالاتو باندې د سعودي عرب په نوي نظام حروب ځای خاص امیل منزلي چې څونه ملګري وي او څومره معلومات زمانه کوشش کوم چې د هغه تاسو ته در ورسوم ولې چې زه هم په سعودي عرب ریاض کې خپل ژوند بسر کوم نو کوشش مې دا وي چې هر پښتون ته زما پیغام زما تجربه او زه هغوی ته معلومات ورکم. نن یو وړوکی شانتي پیغام ویډیو بخیر نن نه اوږده کومه دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. څونه ملګري چې چینل ته نوي راغلي نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ چې مخکې ملګرو ته لاړه شي. نننی زما څه پیغام دی که تاسو سوچ وکئ نوی نظام راغلی دی. نوی نظام څه شی دی چې د کفالت سیستم ختم شو کفیل ختم شو. نوی نظام راغی د کنټریکټ سیستم راغی مطلب معاهدې سیستم راغی د عقد نظام راغی. نو زیات ملګري دلته کې د غلط فهمۍ شکار دي او هغوی څه کوي د خپل کفیلانو سره معاملاتو کې خرابیانې راولي او د خپلو کفیلانو نه په څه خبره باندې ځان خفه کوي او ځي. نو بیا چې تاسو وګورئ ولې چې دا نظام اوس راغی د کفالت نظام بالکل ختم شو. د دې خبرې 100% وضاحت ما مخکې ویډیوز کې کړي دي او که تاسو وګورئ نو مکمل د دې خبرې وضاحت بالکل شوی دی. وزارت العمل مکتب عمل په سعودي عرب کې وزارت الموارد البشریه HRSD چې کوم دی بالکل دا ویلي دي چې نوی نظام کې به کفیل سیستم مکمل ختمي د عقد سیستم به وي. کومه کمپنۍ کې چې ته کار غواړې ته به هلته کار په اسانۍ باندې ملاویږي. خپل عقد کنټریکټ چې کوم دی هغه به ډیجیټل وي او کفیل باندې مستا کفیل به نه وي مطلب هغه به اوس اجر به هغې ته وایي اجر صحیح ده نو ته اجیر هغه به اجري. نو په دې ځای کې زما د زیاتو پښتنو غلط فهمي ده او هغه سب غلط فهمي ده دلته کې مونږ د خپلو کفیلانو سره معاملات لین خراب کو وایي چې نوی نظام راغی نو اوس تا ته ضرورت نشته دی نه ته په ما پسې حروف ورکولی شي زه ځان ته چوټي په خپله لګولی شم هر څه په خپله کولی شم. نو خپل کفیل سره معاملات خراب کی او دغه کفیل ولګي بیا پسې حروف ورکي. زما په دوو ملګرو پسې پرون کفیل تازه حروف ورکړه وجه سوه چې هغوی خپل کفیل ته دا ویلي وو چې موږ نوی نظام راغی موږ نور ستا سره کار نه کوو. لږ صبر وکئ ولې چې دا نظام اوس راغی په دې باندې کار روان دی نوي اگر تاسو وګورئ ګوسي ویب سایټ دی په هغې باندې هم کار روان دی مودت.com باندې روان دی تأمیناتي باندې کار روان دی. نو مطلب دغه هر څه ډیجیټل کیږي آنلاین کیږي هر څه به ته د خپل موبایل نه کولی شي. لکه مخکې چې ابشر راغلی او په ابشر باندې چا یقین نه کوو اوس ابشر ډیجیټل راغی خپل اقامه پکې رجسټر کا بل بهر فزیکل اقامه لاس کې چې کوم اقامه دې ضرورت نشته په دې خبرو چا یقین نه کوو. خاص طور زمونږ پښتنو په دې یقین نه کوئ دا ابشر اسې ګپ دی داسې ده. نن د هغې ابشر اکاونټ دپاره زما پښتون روډ په لاین کې ولاړ یو 1.5 ریاله پې ورکوي. وجه څه وه چې پوهه زموږ سره نه وه موږ ته چا ویلي نه و ما سره خپله هم دغسې شوي وه چې ما په خپله ویل دا ابشر اسې ګپ دی. نن هغه ابشر ته زموږ څومره ضرورت دی نو زه هم تاسو ته دا یم چې زما پښتنو وروڼو دا په سعودي عرب کې چې موږ اوسېږو موږ د دې خلکو تابع یو. ولې تابع یو چې موږ هلته چې موږ ویزا اخیستې ده په ګرانو پیسو راغستې یو چا ځمکه خرڅه کړې چا څه کړي دلته چې راشو نو د دې کفیل یا د سعودي چې کوم دی موږ خپل کفیل چې کوم دی موږ د هغه خبره نه اورو د هغه څه په ناحق خبره باندې چې کوم دی یا ټیک ده ما ته پته دیو به هم زیاتې زموږ د پښتنو وروڼو څه کړي خو موږ پښتانه وروڼه چې کوم دی موږ لږ د مزغو نه تیز یو. د خپلو ګوره خلک وایي که نه وایي د هر چا نه خپل مطلب پوره کوه. ستا څه مطلب دی ته د هغه په کفاله کې خپله قرضه ختمه کا ځان په یو ځای کې ټیک کا ځان برابر کا خپل موټی ډک کا نو بیا که ته څه کولی هم شي نو څه خبره ده نو چې تر څو پورې تاسو مضبوط شوي نه قرضې دې نه ختمې کړې خپل وطن ته د ځان نه جوړ کړی د هغې پورې د خپل کفیل سره خپل لین دین خپل معاملات ښه صحیح ساته. نو د خبرې مقصد مې څه دی زما پښتنو وروڼو زه داسې ته دا نه یم چې تاسو داسې کوئ داسې نه. زما ویډیو کې ستاسو له دقه مشورې ښه نصیحتي معلومات وي نو زه دا وایم چې زما هر پښتون ته زما پیغام ورسي. نو په نوي نظام کې کوشش دا کوئ دا نظام اوس راغی په دې باندې ټایم لګي په دغه کم که تاسو سوچ وکئ کم ویب سایټ چې دي مدت ګوسي او تأمیناتي په دې کار روان دی. ستاسو کم کنټریکټ چې ابا چې کم دی په خپل کفیل باندې دغه کنټریکټ ډیجیټل کوي ډیجیټل الکتروني یا ته وخېږئ خپل کنټریکټ چې کوم دی ګوسي ته اپډیټ کوي چې کله ګوسي ته اپډیټ شي نو ستاسو ته هر څه چې کوم دی دا به اټومیټیکل شي. اوس هم د چا سره چې اقامه ویلډ وي په چا پسې حروف نه وي اقامه ایکسپایر نه وي د هغوی هم کیږي
خو په دې ځای کې چې کوم دی اقامه ویلټ ضروري ده. ابشر اکاونټ انتهایی ضروري دی په نوي نظام کې. تاسو ته ما ویلو چې چې ابشر اکاونټ د هغه کسانو دپاره چې کوم دی دا نوي نظام چې کوم دی د دې عقد عهد چې کوم دی دا به انتهایی په اسانۍ کې ایزي به نو تاسو که چا هم ابشر اکاونټ نه جوړ کړئ نو ابشر اکاونټ ځان نه جوړ کړئ په اسانۍ باندې ښه جوړېږي. لاړ شئ یو ځل بسمه ولګوئ. نو میسج پیغام نه اوږدومه بیا مې ویډیو اوږده کیږي. دا درته وایم چې لږ صبر وکړئ د خپلو کفیلانو سره په څه طریقه باندې خپل عقد کنټریکټ ډیجیټل کوئ الکترونیک ته وخېجوئ. د هغې نه بعد بل ځای کې ځان ته جواب وګورئ نو ستا هغه عقد چې کوم دی اټومیټیکلي به هغه ته ټرانسفر شي. اقامه دې ایکسپایر وي تاسو به خپله اقامه نه نوي کوئ هغوی به درله نوي کوي. عقد به دې مکمل د هغوی سره وي. چوټي ځان ته پخپله لګولی شي. په دې مې درته هم ویډیو کړې ده چې تاسو خپله چوټي څنګه لګولی شي خروج نهایي څنګه لګولی شي. مکمل ویډیوګانې تاسو له راوړم په خپل یوټیوب چینل کې ولې چې زما کوشش اول دا وي چې خپلو پښتنو وروڼو ته پیغام ورسوم خپل او بیا چې کوم دی ستاسو مینه او د سپورټ ډېر زیات مننه کوم. کوم ملګرو چې سبسکرایب کړی یم فالو کړی یم په ټیک ټاک کې زما آی ډي ده. ټول ملګري ما ته پته چې تاسو به زما د ټیک ټاک نه راغلي یئ. خو چې کوم ملګري د ټیک ټاک ته نه وي نو هغه زما علي خان افیشل 010 ته هم لاړ شئ. هلته چې کوم د ټیک ټاک باندې هم ما فالو کوئ او دلته زما د یوټیوب د افیشل چینل دی دا ورسره ضرور سبسکرایب کړئ خپل ورور سپورټ کوئ. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ چېرته چې وئ مو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله